الله لا اله الا هو الله الله لا اله نشت دی بالمعبود الا هو سوا د هغه الا هو سوا د هغه هو دا ذکر چې بعض خلک وي دا بدعت دی کې الله ته اشاره چې استاد زړه کیفیت د جوړ شي چې استاد دینه مراد صرف الله جو هو اغه الله اغه الله اغه انا سوا د اغه یعنی د الله نه سوا بل څوک معبود نشته لا يجمعنکم خامخا جمع کی تاسو لرا الى یوم القیامت په ورځ د قیامت لا ریب نشته د شک فيه پدې کې په ورځ د قیامت کې هیڅ قسم شک نشته دی په دې ورځ به ټول خلق الله پاک جل جلاله را جمع او ټول نور باندې زوار زمکه به تانبی وي او هر انسان دا به د قدمونو دومره ځای به ته وی چې صرف 2 قدمه پکې نور ځای به وته نه او ټول خلق به بربند او هر انسان به د خپل عمل مناسب خلو کې ډوب څوک پټاکونو پوري څوک پندو پوري څوک نومه پوري او څوک بالکل تر سره پوري په خلو کې سخت او راز د سخت په دا ورځ باندې بهر سړی بربند عائشه صدیقه رضی الله عنها تفوس کی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله پیغمبر په دغه وخت کې د خلک ټول بربند وي نو د خلک په یو بل ته نه ګوري نبی علیه السلام او فرمایله عائشه دومره خطرناک او سخت ورځ ده چې په دغه ورځ به د ټول خلکو نظرونه د الله په عرش باندې صرف د الله عرش په سیکی چې الله بس فیصله نو ټول خلک په الله په دغه ورځ باندې راجمع کوي نور نه زوار مګه د تانبه او د ټول خلکو نظرونه به د الله په عرش چې الله څه فیصله او دغه ټیم دومره خطرناک ورځ ده چې دا خلک به وي چې الله پاک موږ د جهنم ته لړ شو خو چې د حساب کتاب شروع شي نبی علیه السلام په سجده باندې پروت خلق با آدم علیہ السلام نے لڑش آدم علیہ السلام ویز اللہ محل نشم رو یو پیغمبر لبا حلق زی نوح علیہ السلام لا موسیٰ علیہ السلام لا آخر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرش اور نبی علیہ السلام پر سجدہ باندې سر اخیو اللہ تبجیع اللہ با دو فرمائی محبوب سر اچت سغواڑی نو یا اللہ پاک گرمی دا او خلق تنگشوی دی حساب کتاب شروع اللہ با دیر پا قہر کی اللہ ابو استا امت کی سوک جمع سے حساب کتاب کی نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دن مٹ انہی سے ورمخ کے بے کی کہ اللہ پاک دس حساب کتابوں کا ابو بکر صدیق پر زور کی ید اللہ پیغمبر زد اللہ مخلط پیغمبرانو انکاروں کو اغید اللہ مخلط نشید لی زب سنگت اللہ مخلط لرش نبی علیہ السلام با دری پیر ابو بکر صدیق مخ کی کئی او دے برا پریوزی او دسی بنی شودری دے لگا دا گڑے جو بچے پیدا شدی بیانی شودری نمرا دا اللہ یا ربی پی او چې کله د الله مخې ته کې او الله جل جلاله د خپل شان لایق مطابق ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وګوري نو د الله قهر به ختم شي د الله غصه به ختم شي الله به امت سره رحم شو دا غینه پس به حساب کتاب شروع شي الله به دې سره حساب کتاب د ټول مال ټول جان ټول صلاحیتونه زما پیغمبر باندې لګو دې سره حساب کتاب نو دا سخت ورځ نو بدغه سخت ورځ به خلک وږي الله پاک مونږ د جهنم ته لړ هو حساب کتاب شروع شي ولې دی بل جهنم نه لیدل کړه د جهنم هغه سختی بداله دی لیدل نه وي دا به صرف د قیامت تر ورځې هغه سختی د الله نه هیڅ څوک رښتونی نشته دي چې الله فرمایلی دی دا حق دی او سچ دی